سلام علیکم دوستانو، حال د ښه یاستئ؟ جوړ یاستئ؟ په خیر یاستئ؟ حضرت موسی علیه السلام او یو شپونکي کیسه د مولانا بجلګر صاحب په ښکلي اواز کې. دوستانو هیله دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ، ډېره خوندوره او عبرتناکه کیسه ده. لکه تاسو وګورئ د موسی علیه السلام زمانه ده او یو سړی دی هغه ګډې سړی. اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سړی خو دې سره سره خدای هم یادوه. نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته یې ستړی به یې چې لږه چاپي درته وکړو. یا الله ته به چرته یې زما د دې ګډو د چیلو ډېر مزېدار پی دي چې دا در باندې وسکه. یا الله ته به چرته یې جامې به دي خیرني چې درته یې ووینځم. دا یې وظیفه ده. اوس عزیزانو په ظاهر که تاسو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی. که ستا دا عقیده ای چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بش. که ستا دا عقیده ای چې الله ستا د ګډو د چیلو پایو ته محتاج دی، که ستا دا عقیده ای چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی، دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر دی. او شپون لګیا دی دغه وظیفه. موسی علیہ السلام پر راپیښ شو. هغه ورته وی چې دا څه هغه وی صاحب زه وظیفه کوم خدای یادو. هغه ورته ظالم دا څنګه خدای یادې؟ دا خو د کفر الفاظ دي. الله دې کدا عقیده راله چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو په ټکي به کافر شي. ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چاته محتاج نه دی. نو دا خو د کفر الفاظ دي. اشپون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خو شپېته کاله وشو چې زه دا وظیفه کوم. موسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې شپېته کاله وشو چې بیړه دې غر کړه. هغه ګډې او چیلې په ځای پرېښوی او لاړو نسکور په یو کنده کې پروت دی او جاړي چې خدای اوس زه څه خبرې م چې ته څنګه خدای او څنګه یادېدل غواړې؟ ما ته څه پته ده؟ لکه زمونږ دا زمانه اوس وګورئ دې سپینګیرو بوډاګانو نه تپوس وکړئ چې کاکا تاسو خدای څو منئ؟ نو دا خو به وایي چې یوې منم. لیکن تا سره د خدای په یووالي څه دلیل شته؟ ته خدای ولې یو منې؟ دلیل لرې؟ ما به وی نه. نو دا یاد لره چې خدای څوک یو مني او دلیل ور سره نه، دا ایمان ناقص دی، دا ایمان کامل نه دی. الله چې یو منئ نو داغه د یووالي دلایل بس زده کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منئ نو داغه د پیغمبرۍ باندې دلایل بس زده کوئ چې داغه د پیغمبرۍ دلیل څه دی. نو که خدای یو منی او دلیل در سره نه، دا ایمان ناقص دی. که پیغمبر یو منی او خاتم النبیین منی او دلیل در سره نه، دا ایمان ناقص دی. تاسو خیال راغی؟ لکه هغه ورځې د قادیانانو یو کتاب ما ته چا راکړ، په هغې کې حوالې ورکړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبی بعدی حدیث چې ده دا حدیث غلط ته. پیغمبر دا نه دی ویلي چې ما نرستو به بل پیغمبر نه راځي. او حواله ورکړې ده په تفسیر در منصور باندې. تفسیر در منصور صفحه فلان صفحه فلان دا لیکي. کتاب ما ته دلته یو سړی راغی، ما هغه حواله چې وا په تفسیر در منصور کې وکړه نو حیران شو چې دا روایت د حضرت عائشہ دی چې تفسیر در منصور نقل کړي. الته بیان څه شی دی او مرزایانو ته جوړ کړي څه شی. نو ما وې چې دا ظلم په دې ملک کې دا د حکومت دی چې په اسلامی مملکت کې قادیانی غوندې کافر او مرتد ته د پمفلټ شایع کولو څنګه اجازت ورکړلی شوی؟ سره د دې چې ستا د ملک صدر چې دی
کتا سو داغه تقریر اوریدلې الصلاۃ والسلام علیک یا علی خاتم النبیین وای کنه وای تم داغه تقریر اوریدلې الحمدلله رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. نو تا خدای په دغه کاغوستر ګړون کته چې خاتم النبیین و خاتم النبیین باندې سپی اخته دی او چکونه لګئی او ته د ملک سربراه او د ملک بادشاہ ته دوی ته لګام نشي اچولې. اوس کومګ د غي خلاف څوایو په مونږ پابندي لګي یا مونږ جلسه بنديږي یا زمونږ جلوس بنديږي چې تاسو امن عامه د خاطره جیلونو تلار شي ځکه چې قادیانی ته سوای ما او د قادیانی دغه باطل مذهب د تشهیر د پاره ملک عام اجازت ورکړي. نو هغه کتاب ما سره پروت ته دغه ټوله حواله ز ګورم او هغه نه بعد به بیا سره ګور. خدای یو مې وکړه تفسیر در منصور باندې چالت دې شه او د ذلیل بچو لیکلی سي اخو صفا الفاظ دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. ز خاتم النبیین ما نرستو ببل نبی هم ناراضی او ما نرستو ببل رسول هم ناراضی. نو زما عزیزانو ختم نبوت عقیده د مسلمان په فرایضو کې ده. دا به د مسلمان ایمانی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی د نرستو ببل پیغمبر ناراضی. نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شپون جاری چې خدایا زه څه خبرم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي. عزیزانو خپه نشئ تاسو تجربه وکئ مونږ نور مذهب خو پرېږده زمونږ دا کلمې د عام خلقو نه اورېدل شروع کړي ټول خلک کلمې غلطې وایي ټول غلط. لا اله الا الله دغه زده کوي خالی د جمعې په مونځ کار نه کیږي بجلیګر مولا پسې والله کم دا خلاص کی بجلیګر مولا ځان له بچرته د خدای په قهر اختی زولنې به په خپو کې پرتی وي او خدای خبر چې کم دوزخ ته به راکاږي ته پوه شئ دغه زده کوي. لا اله الا الله ګونګونه مو که ما خوا نه اورېده. لا اله نشته د معبود برحق. لا اله نشته د معبود برحق الا الله سوا د خدای نه. لا معنا هیڅ نشته او کشتنو څوک دی الا الله. علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه ده. لا موجوده هیڅ شی نشته. هلکه دا تاسو چې وایي مونږ هیڅ شی علماء راټینګ کړي دي چې دا موجودات کائنات وغیره وغیره دا څه وایي هغې ورته وایي چې کم شی به چې شبا نشت کېږي سبا به چې کم شی نشت کېږي داغه نن تصور د نشت جائز دی سبا به چې کم شی نه نو کته نن وایي چې نشته نو دا جائز دی. موتو پیغمبر فرمایلی دی موتو قبل ان تموتو مړه شئ په خوا د مرګ نه چې لا مړ نه نو ځان مړ تصور کا نو چې په ژوند ځان مړ تصور کې نو مړ اغلا کوي مړ زنا کوي مړ شراب سکی مړ کم گناہ کوي نو چې ته ځان مړ تصور کې نو هیڅ به نه کې چې زه مړ یو خو هغه مړ دی لکه یو ملا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کو نو نیغ به جنت ته ا د ملا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه ځم چرګ حلال کړی چا ملا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم ځای ویل خو تال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته ځي نو مام دا چرګ رونی و چې زه جنت ته لاړ شم
ستا ویلې خدای کور روان که دا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولې دې چرګ 100 روپو چرګ دی حلال کو زه مړ یم ویل سړیه په آرام کښېنه مسله دې کړې وه ویل مړ یم خلق راله مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی مړه ویې لمبولو په کپنې کو ښځې ورته ویل پاسه بیخ دي وزه خخولو له دې وړي ویل زه مړ یم چرګ دې ولې حلال کړې مړ یم مړ وی جنازه دې روانوي مړه وړی دی دیرې له چې لحد کې ورکوز کړی دی ښځې ویل ودرېږئ ما له څه وصیت کړی ورکوزه شوې ده ویل خښتې در پسې لګئ بیختي بندی دی ویل مړ یم مړ چرګ ویل ښه ودرېږه نو پاس چې راټوپ کړی دی آواز یې کړی دی ویل خلکه واورئ ملا مړ شو راځئ مال تعالی دی راځئ مړی کپن په سر نیغ د لحد نه راټوپ کو ویل د چاپلار خو بیا تعالی کی نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړه شو یو موتو قبل ان تموتو د پیغمبر فرمان لاندې ځان مړ تصور کی نو چې ځان مړ تصور کی نو ټول ګناهونه به درنه سلب شي د ګناه اراده به دې ختمه شي بلکل چې زه مړ یم ارې ګناه ته چې ورځې نو ته به وایې چې زه خو مړ یم مړ خو دا ګناه نه کوي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وی صاحب ما ته داسې یو ټکی وښایه چې زه په هغې عمل وکړم او په جنت ته لاړ شم ارې ګناه نه نشم منې کېدی خو یو ټکی راته وښایه ویل بچیه دروغ مه وایه دروغ مه وایه ویل بس چې غلا پسې تلی دی خیال یې کړی دی چې که د پیغمبر مجلس ته لاړې هغه ته خو خدای هر څه ښیي او راته ووایي چې تا خو غلا کړې ده نو خلق به وایي چې هوی دا خو غل دی او که ویم چې نه مې دا کړې نو د دروغو نه مې توبه ویستې ده دروغجن به شم غلا یې پرېښې زنا پسې تلی دی هلته دا تصور ورغلی دی چې که پیغمبر تپوس وکړو چې تا خو زنا کړې ده که ویم چې نه مې دا کړې هلته مې دروغو نه توبه ویستې ده او که ویم چې کړې ده نو خلق به وایي چې دا خو زناکار ټول ګناهونه یې په دې یو توبه پرېښوه زما په خبره پوهېږئ زمونږ توبې چې دي عزیزانو هغه وایي په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېایمانه مسلمانه ولې او سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي معلوم تسبیح هم لاس کی نیکمی بزرگمی او چې پردی مال پې پیښ شي الله دې امان راکړي دوستانو که ویډیو مې خوښه شوي نو لایک کمنټ مه هېروئ له خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ تر څو دوی هم له داسې ښکلو بیاناتو څخه برخمن شي په الله جل جلاله مې سپارم وسلام